بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د swatnews.com خوږو ناظرینو یو پیر بیا مونږ بیا په نوی پروګرام کې تاسو وړاندې حاضر یو. نننۍ موضوع زموږ د وخت مناسب او د موقع مناسب د اوسنۍ چې کوم وبا ده کوم چې د کرونا وایرس د انفیکشن ده نو مونږ به کوشش کوو چې پروګرام مختصر کو خو زه اول تاسو ته یو درې خبرې مخې تقدم په دې درې خبرو باندې به ان شاء الله تعالی مونږ یو څو خبرې کوو. اولنۍ خبره دا ده چې د دې مرض حفظ ما تقدم په تور باندې کم تدابیر دي هغه څه دي. دویم دا ده که خدا نخواسته چاته دا مرض وشي نو معاون علاج به سوي. دریم دا ده چې آیا شریعت موږ له سلار راکړي او کنه دا د مسلمانې په داسې حالاتو کې یوازې پرېښودی او کنه د هغې د تدبیر دپاره او د هغې د اصلاح دپاره څه نه څه اقدامات کړي دي. اولنۍ خبره موږ راځو د حفظ ما تقدم په تور باندې تدابیرو ته. نو اولنۍ خبره به موږ دا وکړو چې همیشه چې څومره وبایي امراض راځي نو عموما هغه انسانان زیات متاثره کوي چې د چا قوت مدافعت کمزورې وي. قوت مدافعت الله رب العزت یو داسې قوت په د انسان په بدن کې جوړ کړی دی چې بیروني څومره امراض راځي دا قوت هغه امراض دفع کوي. چې د کم انسان قوت مدافعت کمزورې وي نو چې دا مرض ورته لاحق شي وبایي یا نور امراض نور هغه بدن مغلوبه کی او هغه متاثره کی. وس چې د چا قوت مدافعت کمزوري هغه بر دینه زیات متاثر کیږي. د قوت مدافعت عموما د هغه کسانو کمزوري وي چاته چې په ژوند کې بیماریاں زیات لاحق شوي یا دغه عمر کم وي د لس کالونه وړوکی وي یا دغه عمر سیوای بوډای یا د هغې نه علاوه اعصابي امراضو کې په وهم وغیره په دې کې اخته یا شراب نوشي کوي یا نور سموکینګ کوي نو د هغې د لاسه د هغه قوت مدافعت کمزوره شوی او خدا نخواسته چې دا مرض ورته لاحق شي نو د هغه بدن د هغه بیا خوا نه نیسي او بدن ورسره چې کوم دی هغه سات نه ورکوي د د وجې نه هغه بدن مغلوبه شي او ډېر زیات متاثره شي. د دې قوت مدافعت دپاره اهم شی دا دی چې د په داسې وبایي امراضو کې د حفظ ما تقدم په تور باندې یعنی د مرض د راتلو نه مخکې تدابیر اختیار کړی شي چې د قوت مدافعت دا د انسان برابر وي نو د وبایي امراضو سره سره نور امراض هم انسان ته بیا نه لاحق کیږي. نو موږ دا خبره ځان سره نوٹ کو چې ما ستاسو وړاندې یو څو اجزا داسې راوړي دي چې الله رب العزت د دې په مرکب کې دا فواید ښودي دي چې د انسان قوت مدافعت دا برابري او د بیماریانو خلاف د انسان قوت مدافعت دا مضبوط وي او دفعه د امراضو کوي او خدا نخواسته که چاته لاحق هم شي نو د انسان بدن مغلوبه کوي نه او په هغه ډېر اثرانداز کیږي نه او صحتیابي هغو ته سر کیږي. دا یو څو اجزا دي زوی تاسو ته ویم بیا تاسو ته د هغې فواید ویم. په دې کې اولنې سونف دي موږ چې ورته کاږه ویلنې وایو. دویمه هلدي ده موږ چې ورته کورکمان وایو. دریم ملیټي ده موږ چې ورته خوږزیله وایو. څلورم قسط شیرین دی یا قسط شیرین دواړه ورته ویلی شي. دا 50 ګرام هر یو وسره سونډ وچ ادرک او دارچینی دا 15 ګرام دا به وړه کړی شي او سحر ماښام ته یوه وړه چمچه بالغ انسان بخوري او که ماشوم وي د 15 او د 10 کالو په منځ کې وي نو نیمه چمچه او که د هغې نه ماشوم وي نو د چمچ څلورمه حصه دا د سحر ماښام ورکوي. نو د دې سره کم قوت مدافعت ته مدافعتي د انسان نظام دی دا ریبلډ کیږي او دا مضبوطیږي. نو ان شاء الله تعالی په دې وبایي امراضو کې زموږ ټوټل خپل ګرانو کتونکو ته اپیل دی چې د دې نه فایده والي او د خدای مکه د مرض د لاحق کېدو نه مخکې د دې استعمال شروع کړي. دویم د دې سره سره روغن زیتون دی. د زیتونو اوریجنل تیل چې دا سحر ماښام انسان په خپل سپینګمو او په پوزه کې د دې دوه قطرې کوي نو د دې سره د وایرس او یا د نور چې کوم جرثومي دي د هغې چې کوم وار دی او د هغې چې کوم اثراندازي ده نو هغه د زیات حده پورې هغه کمه شي.
زه به تاسو ته یو بله دا ووایم چې کم کسانو ته الرجي وي، کم کسانو ته پرنجي بار بار راځي یا بار بار ورته یخني وي کیږي، نو هغه د روغن زیتون د نسخه خامخا استعمال کی چې اعلی قسم روغن زیتون وګوري 2 قطرې سحر ماښام په پوزه کې کوي، نو ان شاء الله هغه ته به دا الرجي وغیره دا هم نه کیږي. دریم دا خبره ده په حفظ ما تقدم په تور باندې چې بار بار مخ لاس انزل، بار بار لاسونه انزل، بار بار مخ انزل او وسره خوله انزل. خو زه به په بله پیرای کې دا خبره دا وکړم چې ان شاء الله کم انسان 15 وخته مونځ کوي او 10 کوي، نو ان شاء الله کم از کم د دې مرض نه به ډېر لږ متاثره کیږي. او تاسو ګورئ هم کم مسلمانان ملکونه چې اوس په دې وخت کې دي هغه هم ان شاء الله کم متاثره دي. څلورم دا دی چې په الان ساعت کې دی هر انسان د خپل وړو سره او ټول ته په کور کې هم دا تلقین کوي چې 3 ټایمه د مالګې د ګرمو اوبو غرغړه کوي، د ګرمو اوبو غرغړه اوبه دې دومره وي چې انسان دونه ګرمي وي چې انسان برداشت کولی شي. ځکه ماهرین دا وایي چې د دې وایرس دغه چې کوم دی ضایع کېدل دا په 27 ډیګري سنټیګریډ باندې کېږي، نو لہذا چې ګرمي اوبه او دغه استعمال کیږي نو زیاده سے زیاده به او د دې انفیکشن دا کمیږي او د دې خطر به کمیږي. دا هغه تدابیر چې د حفظ ما تقدم په تور باندې هر انسان لا استعمالول پکار دي. خدا نه خواسته که بیا هم انسان ته د انفیکشن وشي او د وایرل انفیکشن او تر کرونا وشي، نو دله پکار دادي چې داشته کم په تدابیرو کې کم اجزا خوې شوي دا د هم استعمالي او وسره یو 2 شیزونه د نور استعمالي. اولنې دا چې دا ادرک چې کم دی دا لون دا د ګرینډر کړی شي او د دوچن د هغې 2 دومره د ګبین سره دی د 1 نمبر ګبین سره اعلی قسم ګبین سره یو ځای کړی شي او 3 ټایمه د یو چمچ استعمالیږي. د هغې سره یو جوشانده ده، د هغې زه هم اجزا ویم که چاته دا اسانه وه او که بیا یې تیاره دوایي ورته خیم هغه راغستی شوه، نو دا دې هم بیا په هغه وخت کې استعمالی. اولنۍ په هغې کې په قهوه کې ختمي ده، دا چې تاسو پنساریانو ته انشاءالله تعالی وښئ یا نومونه ورته والئ نو هغو به تاسو ته انشاءالله مهیا کړي. اولنۍ پکې ختمي ده، دویم ته خبازي وی، دریم عناب دی، بل سپستان دی، یو پکې جوز دی جی برګ گاوزبان، بل دی جی بنفشا، بل دی سونډ، یو ته ویلی شي جی دماسا مونږ چې ورته ازغکې وایو، او بل اخرنی جوز د هغې کاږه ویلی نه دی. نو دا اجزا دي، دا د مونږ هم وزن راواخلو، مثال په طور باندې 50 ګرام راواخستی شي او ګرینډر یې کوي، نو یو کپ دا عموما چې دا غټ کپي په دې کې د یو وړوکي چمچې واچولی شي او هغه دې قهوه کړی شي، جوشانده کړی شي او دا د سهار ماښام انسان څکي. خو زه یو د دې خبرې وضاحت کول غواړم، ما چې تاسو ته څونه تراکیب وښول دا که فرض کا انسان ته خدای مکا عامه یخني په دې ورځو کې وشي، نو هغه له هم پکار دی چې د دې استعمال وکړي، د دې ادرکو او د دې قهوې، ځکه چې الله دې نه کړي چې دغه مرض نه خو دا په عام یخنۍ کې، په عام ټوخي کې، په عام د سنې په مرضونو کې، په نزله کې، په زکام کې دا انتهایی کرامت دی. نو حفظ ما تقدم په تور باندې چې کوم تدابیرو ادوم انسان اختیار کړي، خو که انسان په دې حالاتو کې بځان پوه شو چې ماته اسې نزله وشوه، زما مری خوږ شوه، نو هغه دې ورسره دا ادویات هم استعمال کړي. دا وجي طبي علاج. اوس به زه چې شرعي طور باندې زمونږ فریضه جوړیږي الحمدلله چې موږ مسلمانان یو، په هغې خبرې به لږ رڼا واچو، نو موږ د دا ځان پوهه کړو چې لکه د دې نه انکار نشته چې یو وبا په دنیا کې نشته، دنیا کې دا وبا ده او دا به ورته موږ د الله رب العزت ابتلا او امتحان وایو، خو آیا شریعت موږ لا په دې کې څه لار راکړې ده؟ نو شریعت چې کوم دی مخکې داسې هم وباګانې راغلي دي او هر څه شوي دي، خو په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو حدیث شریف مفهوم دی، په هغې کې دا فرمایلی دي چې په کوم ځای کې دا وبا وي نو پکار دا ده هغه ځای ته نور د بهر نه انسانان هم نه راځي او دا دې هم بهر ته نه وځي. بله ګټه خبر دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې د دنیا نه تشریف وړو نو هم په خوله باندې د امتی आवाज وو، نو لہذا هغه خپل امت داسې نه دی پرېښودی په داسې حالاتو کې. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي
چې حدیث شریف مفهوم دی چې په میسواک کې د لا علاج او یو مرضونو علاج دی. د حدیث شریف مفهوم دا دی او یا مطلب دا دی چې د علاوه یو حدیث شریف مفهوم دا دی چې علاوه د مرګ نه په میسواک کې د دې علاج دی. نو موږ د بطور د علاج هم او بطور سنت هم پکار ده چې موږ دا شاید چې موږ دا باعث جوړ شي د میسواک اهتمام دی وکړو. په هر مانځه کې میسواک کوو، د هغې نه په 15 منټې نه مخکې هم میسواک کوو، خپل په کور بچو باندې به میسواک کوو. د دې نه علاوه د 15 وخته د لمونځ اهتمام کول، ځکه چې په دې کې خو یو الله رب العزت ته نزدېکت دی او دا وبا او دا مسله د الله رب العزت د طرفه ده. نو موږ د مانځه اهتمام وکړو او په هغې کې چونکې د اوداسه مسله هم راځي، نو د هغې سره به زیاده سے زیاده چې کوم دی د دې تدارک کېږي. بله خبره ده چې موږ د کثرت د استغفار وکړو. کثرت د استغفار د موږ ځکه وکړو چې د الله رب العزت طرف ته ابتلا ده، نو موږ د الله تعالی نه معافي وغواړو. نو موږ د کثرت د استغفار وکړو. نو هر یو ملګری دی، هر یو کس دی، اورېدونکی دی، کم از کم 100 پیرې چې کم دی د ورځې استغفار د زړه نه وایي، الله تعالی ته دې موږ توبه طایب شو. زه به اخرنۍ خبره دا وکم چې موږ د په علاج په تور باندې د مادي اصولونه او د مادي اشیاونه، د روحانیت نه او د خپل قرآن کریم نه، د الله تعالی د کلام نه هم لږه فایده والو. قرآن کریم کې الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې په سورۃ فاتحه کې د هر مرض د پاره علاج دی. نو لہذا زما تاسو ته عرض دی چې نور ادعیه هم علما کرام خولې دي، خو د قرآن کریم په لړ باندې بزو دا ویم چې هر انسان د سحر ماښام کم از کم 15 پیرې سورۃ فاتحه، 15 پیرې درود شریف، یو پیرا آیت الکرسی او 4 پیرې چارقل وای او خپل ځان دی پیدا مای، خپل بچی دی پیدا مای او داغه او بدی پیدا مای او داغه سره چې کم دی الله تعالی به شفا ورکي او حفاظت به هم کوي ان شاء الله تعالی. موږ تاسو چې کم دی په خدمت کې بیا هم حاضر یو. که چاته په دې مسلو کې سګرانی نو باقاعده زموږ نمبر موجود دی، زموږ سره رابطه کولای شئ. خو ما چې تاسو ته کم دا اولنی تدابیر خول یا د علاج په تور خورل، نو الحمدلله ما په 4-5 ورځې شپږ ورځې په دې باندې مهنت کړی دی، په دې باندې دغه کړی او ما عموما داسې اجزا راغونډ کړي دي چې هر چاته په اسانه باندې میسر دي. نو په دې باندې موږ عمل وکړو. کوم چې حکومت هم تدابیر خولې دي، په کاردار چې په هغې دې هم احتیاط په هغې تدابیر دوی عمل وکړی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.